السلام علیکم. په تیر لیکچر کې موږ دا ډسکس کړی وو کوم چې پولیو دی. پولیو د دې چې کوم هغه مطلب د دې چې کوم فنکشن د صحیح دی. پولیو ویکسین چې کوم فنکشن مطلب آی پی وی او بی پی وی چې کوم فنکشن د موږ په تیر لیکچر کې ډسکس کړی مطلب ایڈوانټیج هم ویلای شي صحیح دی. دا چې موږ ډسکس کړو سراسر د دې موږ فنکشن وکړل مطلب آی پی وی په قسم ویکسین استعمالي آی پی وی او بی پی وی صحیح دی. دا دوه قسم ویکسین د دې موږ فنکشن وکړل په تیر لیکچر کې صحیح دی. اوس ګوره په دې لیکچر کې موږ په دې شی ډسکس کوو کوم چې ویکسین دی نه دوه ټایپس ویکسین چې کوم دي. دا ویکسین چې کوم دي دا ویکسین نه دی. دا ویکسین چې کوم دي دغه چې کوم بیډ افیکټس دي مطلب بری اثرات دغه چې کوم دي سراسر دغه مطلب بیډ افیکټس دي او مطلب د دې ډیس ایڈوانټیج هم ویل شي مطلب نقصانات هم ویل شي صحیح دي بیډ افیکټس دي. نو عام طور پر چې کله ار میډیسن ته واخلې دا کوم به تور یو میډیسن تاخلې نه ته کچيري ار میډیسن ته واخلې میډیسن نه دي دا خامخا بیډ افیکټس وي دغه څه دغه هم دي. اوس پر کړه تاسو یو مثال درکم ته پر کړه ته د درد لپاره یو پیراسټامول ګولۍ خورئ صحیح دي. پیراسټامول ټابلیټ نه دي پینډال څه ورته وایي. اوس دا پیراسټامول ټابلیټ نه دي دا کچيري د درد لپاره وخورئ درد لپاره نه دي. دای څه کوي د فنکشن څه فنکشن د تداوی د تاسو درد درکم مطلب درد کی کمی راولي صحیح دي. پس راسه دای چې تب نه دي تب کم شو فیور او بخار دا چې دا مطلب دا ټمپریچر چې لو کی صحیح دي آی ټمپریچر سے لو کی دا څه د پینډال دا فنکشن مطلب دا کم سي هغه وي سو توای پیراسټامول دې موږ توای اور دې چې کوم بیډ افیکټس دی ګوره دای څه کوي دای کته چې تدا واخې دا پینډال نه دی پینډال کته چې دا واخې د بیډ افیکټ څه دی د لیور نه دی لیور جګر چې موږ توای په دې باندې بیډ افیکټ اچي صحیح په جګر باندې پس راسه دای څه کوي کم چې ډایجسټیو سیستم دی مطلب یعنی نظام چې کوم دی دا متاثر کوي په دې باندې بیډ افیکټ اچي صحیح شي دا پینډال اچي مطلب د دې فنکشن زمول او بیډ افیکټ زمول. اوس د دې آی پی وی او او پی وی چې کومه د دوه ټایپس ویکسین دي نه د پولیو مایلایټس لپاره استعمالي دي. دغه چې کوم فنکشن زمول او بیډ افیکټ زمول فنکشن موږ په تیر لیکچر کې ډسکس کړل. نو بیډ افیکټس د دې کوم دي یا ته ډیس ایڈوانټیج زمول توایل شي صحیح دي. اوس ګور د دې کوم بیډ افیکټس دی هغه اول بیډ افیکټ دی یو د دې کوم دی ریسک اف وی ډی پی وی دا یو بیماری دی صحیح ریسک اف وی ډی پی وی د کوم ایبریویشن دی هغه دی ویکسین ډیرایوډ پولیو ویکسین پولیو وایرس. اوس دا نه دا بیماری وی ډی پی وی دا چې کوم دی دا هغه افراد چې کوم د هغه ایمیون سیستم چې کوم دی مطلب هغه ایمیونو کمپرومایز دی مطلب دا وی چې د ایمیونو کمپرومایز مین د ایمیون سیستم کمزور وي کله چې دوی دا ویکسین انټیک دا ویکسین نه دی ویکسین دا د دوی د فائدې نه ورکی مطلب د دوی د ویکسین چې دا ولټ کار شو کی مطلب دا دی بل بیماری په شکل کې صحیح دی کوم چې دوايي ویکسین ډیرایوډ پولیو ویکسین مطلب دا پولیو وایرس دا ویکسین چې بل بیماری کریټ دا ویکسین ته سیوا اخلي د څه بل بیماری کریټ نو دا د بیډ افیکټ صحیح دی اول بیډ افیکټ دا دی دا هغه کسان چې کوم ایمیونو کمپرومایز دي مطلب دوی چې کوم ایمیون سیستم یې هغه کمزور وي صحیح دی. اوس دویم چې دی هغه ریسک اف وی ای پی وی دا چې کوم دی ویکسین اسوسییټډ پولیو مایلایټس چې کوم دی دا نه دا بیماری چې کومه ده دا هم داسې یو بیماری ده کله دا وی ډی پی وی څه ده صحیح دی وی ډی پی وی چې کومه ده دا هم داسې یو بیماری ده مطلب کم خلک چې ایمیونو کمپرومایز مطلب دا دی کم خلک چې مطلب د ایمیون سیستم د قوت مدافعت چې کوم هغه مطلب کمزور وي نو څه کوي نو دا کوم چې د پولیو ورکه او پیشنټ ته پولیو ویکسین ورکړه یعنی دا او پی وی ورکه او پی وی نه اورال پولیو ویکسین خپل په ذریعہ ورکول کیږي صحیح ده. دا کتی چې ورکو د ایمیونو کمپرومایز ټول لیکن دا دای چې دا ولټ کار کوي دا بیماری کریټ کولای شي بی ای پی وی صحیح دی دا بیماری چې کومه دا کریټ کولای شي. اوس کامن ساید افیکټ اوس تر څه د کامن ساید افیکټ مطلب دا کته چې انټیک دا نه او پی وی چې کوم دا کته چې انټیک مطلب دی واخې د کامن ساید افیکټ دی ګور یعنی ضمنی اثرات په دې کې مو سره فیور دی صحیح بخار اسراس ایریټیبিলিټی ده مطلب دا دی چرچراپن چې موږ توای نون سپیسیفیک سمپټمز لایک ډایریا دا هیډ اچ دا مسل سپین دی صحیح دی مطلب چې دی ډایریا دی کوم چې تاسو موږ توای مسل سپین مطلب دا دی کوم چې د موږ مسلز وي مطلب هغه درد کوي صحیح دی فین پکې کوم او پی وی دا چې کله ته انټیک لیکن دا د تمام چې دا چې کوم هغه دی دا ویکسین چې کوم دی دا چې وی دا مطلب دا ویکسین نه دی دا هغه د سیدا افیکټس نش کار کوي مطلب هغه د سیدا ټول اثرات نش کار کوي دا آیسته کس ډیمیجي یو پیشنټ دی آیسته ډیمیجي دا علامات د بد ریمه ثبات ښکار شي علامات نه دي آیسته ډیمیجي کله دا نور په میډیسن سره ډیمیجي دا آیسته ډیمیجي انساني انسان بدن سره آیسته ډیمیجي صحیح دی. ګور مسل سپین په دې کې د هیډ اچ دی مطلب سر درد دی صحیح دی دا هغه دی مطلب د دې چې کوم دی ضمنی اثرات دي کامن ساید افیکټس صحیح دی. اوس ګور دې کې یو بل هغه دی یو مطلب د دې یو ساید افیکټ هغه څه دی
ترومبوسایټوپینیک دا نه دی، دا چې دی دا یو بیماری دی صحیح ده. ترومبوسایټوپینیک دا چې دی دا کله چې دا انټیک کې دا د صدام کېدلی شي او پی وي کته چیرې انټیک کو نو دی دا بیماری ده. دا ترومبوسایټوپینیک نه دی، دا بیماری ده د دې په دوران کې د بلډ کلوټینګ دی. بلډ کلوټینګ نه دی، مطلب دا وی دا بلډ نه دی، بلډ تاسو کوم وینه ده. بلډ کلوټینګ مینز تاسو کوم وینه دا چې هغه جمع اوسي. ترومبوسایټوپینیک وایي صحیح. دا سوي دا او پی وي بعد او پی وي کته چیرې انټیک لای د دې بعد دا مطلب دا بیماری وي صحیح دی. اوس بل چې کوم دی هغه انافیلکسس دی. دا انافیلکسس نه دی، دا چې الرجیک ریاکشن هم دی ویل کیږي. دا کته چیرې انټیک دا ډېر تیز صحیح ده، الرجیک ریاکشن هم تا راشي، مطلب الرجی کوي دي صحیح دي. کم او پی وی د دې ته پیډ افیکټس ویل شي صحیح دي. ګوره وین چې کوم ویکسین یوزوي د پولیو مایلیټس د لپاره هغه شی هغه آی پی وی یعنی انیکټیویټډ پولیو ویکسین چې کوم پولیو وایرس ویکسین یا ویکسین. اوس دا چې کوم دا هغه ویکسین کوم چې د انجکشن په ذریعہ مطلب یو کلی تور کول کېدای صحیح دي، یو پیشنټ تور کول کېدای د انجکشن په ذریعہ صحیح دي. موږ په تیر لیکچر کې ډسکس کړو صحیح دي. ګوره دې کته چې کامن ساید افیکټس وګوره، مطلب د عام اثرات کوم دي هغه څه دي. ګور فین دی، درد دی صحیح دي، اسرا سره ریډنس دی، مطلب سرخ، مطلب ایٹ دی جوائنٹ ایٹ دی انجکشن پوائنٹ، مطلب دا وی د انجکشن پوائنٹ ته چې انجکشن ولا کې هغه بچي سره مطلب سره ټاپ وی صحیح دي. سرخ هغه دی دا سرخ صحیح دي. دا د یو ساید افیکټس ویلې صحیح دي، مطلب بورا اثر ته ویلې شي. ولی هغه کتی چې ته ولا غي نو دا کوم چې د کوم چې کله ته انجکشن ولا غي دا کوم ارد ګرد صحیح په دې سیلز مختلف سیلز هغه د میچ صحیح دي. وګوره دا هم ته بیډ افیکټ ویلې شي. دا کی تراسه ایریټیبিলিټی ده صحیح دي، مطلب چړچړاپن دي، په تراسه ټایرډنس دي، تکاوت هم پدې کېسته. او دا د توایم دا مطلب دا ویکسین دي صحیح ده کوم چې میډیکلی پروف وي صحیح دي. دا ویکسین دي کوم چې میډیکلی پروف وي هغه چې هغه دا فنکشن دي او دا بیډ افیکټس صحیح دي. هغه ویکسین کوم چې میډیکلی پروف وي صحیح دي. اوس ګوره اوس کته چې لیس کامن ساید افیکټس تراسه هغه چې په دې کې ګوره سویلینګ اف لیمف نوډز، تاسو کوم لیمف نوډز په دې باندې سویلینګ صحیح دي سویلینګ. اوس په سراسه دا نوډ چې کوم دي د مسلز پین دي، جوائنټ پین دي، په سراسه ایټ ایچ دي، مطلب دا غوندي هغه دي د علامات دي. مسلز پین دي، ایټ ایچ دي، مطلب د مسلز درد وي. دا آهسته وي لیکن دا بیا څو میاشتو بعد بیا ټیټ دغه چې کوم علامات بیا ښکاره کېږي، لیکن اول سره دا څو مطلب بیخي کم ښکاره کېږي صحیح دي. په سراسه او دا وګوره دا چې کوم دی دا ګلیلین بار سندروم چې کوم دی دا په دې دوران کې دا آی وی وی نه دی، دا کته چې انټیک له په دې دوران کې دا یو بیماری ده ورته وایي څور ته وایي ګلیلین بار سندروم. دا یو بیماری ده په دې دوران کې څه کېږي. ګوره دا داسې بیماری ده کوم چې د موږ چې کوم ایمیون سیستم نه دی، موږ چې کوم ایمیون سیستم هغه څه کوي، هغه اټیک ولټ اټیک وکړي. په چې دا ویکسین ته واخلي، دا ویکسین د څه کوي، د ولټ د دې په ولټ کار کوي، فائدہ تا نه درکوي. د ولټ کار وکړي چې کوم نرو سیلز دي، نرو سیلز نه دي، نیورون چې کله ورته وایي صحیح دي. دا څه کوي په نرو سیلز نه دي، نرو سیلز په دغه چې نرو سیلز کومي نرو سیلز نه دي په دغه چې مطلب دا ولټ اټیک وکړي تا په نرو سیلز باندې اټیک وکړي، نیورون چې موږ ورته وایو صحیح دي. د دماغ سیلز کوم دي په دغه باندې اټیک وکړي آی پی وی. نو دې حالت سوي دي ته وایي ګلیلین بار سندروم دی ته ویل کیږي صحیح دي. مطلب دا وی ان وچ د کوم چې د موږ نرو سیلز صحیح دي دا ولټ چې وي دا څه کوي په نرو سیلز اټیک وکړي، مطلب تا پیدا نه درکوي په نرو سیلز اټیک وکړي. سو نو لیکچر تر دا ځای پورې نو امید کوم چې سمې درته ټیچ کړي یو سر باندې په خلاصوي. نو د دې اعتبار کې څه رائے دي خامخا په کمنټ سیکشن کې ضرور پېښ کړئ. نو خپل خیال ساتئ. الله حافظ.